حیات دی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صدر اجلاس د قومي وطن پارټۍ د PK 56 چیئرمین جاوید حسین خان په سټیج باندې موجود د قومي وطن پارټۍ د صوبایي کونسل ممبران د ضلعي عہدیداران د حلقه 56 عہدیداران د حلقه 57 عہدیداران د حلقه 56 د مختلفو یونین کونسلونو راغلي د پارټۍ مشرانو او خصوصا زما د تنګي مشرانو او عزتمندو ځوانانو السلام علیکم. زه ټولو کې اول د خپل لخوا او د قومي وطن پارټۍ د ټولو کارکونانو له لخوا جان خان، حیات خان، هلال خان، ذکریا باچا او پیر سلیم خان او د هغوی سره چې ګڼ شمېر نن کوم عزتمند مشران موږ سره په قومي وطن پارټۍ کې شامل شو، هغوی ته هرکلی وایم او دا یقیناني ورکوم چې تاسو یو صحیح فیصله کړې ده. انشاءالله یو ځای به د دې پښتون قام د ترقۍ د سوکالۍ لپاره یو ځای به جدوجہد به کوو او انشاءالله دا کام به د ترقۍ په لاره وایي. عزتمندو مانه مخکې همایون خان هم خبرې وکړې، پیر صاحب هم خبرې وکړې. واقع ده چې موږ وګورو نو د دې تېر دوه کلي میاشتو راسې نه هر دویمه درېیمه ورځ زموږ شمولیت دی او دا د دې خبرې ثبوت دی چې د خلکو سترګې چې دي د خلکو تمې چې دي هغه د قومي وطن پارټۍ نه دي، د ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپور نه دي او موږ ستاسو په وساطت هغې ټولو خلکو ته دا ویل غواړو چې قومي وطن پارټۍ به تاسو نه مایوسه کوي به او انشاءالله د دې پښتنو ټول مسایل چې دي دا د قومي وطن پارټۍ به حل کوي به. مانه مخکې زموږ یو ځوان شاعر یاسین هم یو نظم وویل او که په هغې تاسو غور کړي د هغې کې چې کوم طرف ته اشاره وه، کوم احساس محرومۍ طرف ته اشاره وه، دا واقع د په پښتنو کې دې وخت کې موجود ده. د تېر څو کالو راسې نه که موږ وګورو نو یو طرف ته د عالمي طاقتونو جنګ چې دی هغه په موږ باندې مسلط کړی شوی دی او په هغې کې وینم د پښتون تویېږي او چې خبر هم شي نو دهشتګرد هم پښتون شي، قاتل هم پښتون شي. بیا ورسره چې وګورو نو بل خوا ته زموږ دا سیمه چې ده دا د ډېرو وسایلو مالکه ده، خو چې وګورو د هغې فایده نورو خلکو ته رسي، زموږ پښتنو ته، زموږ بچو ته، زموږ دې علاقې ته د هغې فایده نه رارسي. تیل زموږ علاقه پیدا کوي، ګیس زموږ علاقه پیدا کوي، ارزانه بجلي زموږ علاقه پیدا کوي. په دنیا کې چې دا درې څیزونه کومې علاقې کې وي نو هغه ترقي کوي لګیا دي، هلته کې کارخانې دي، هلته کې خلکو ته روزګار ملوي، بیا د پاسه پرې چې معدنیات هم ورسره وي نو هغه علاقې خو د ورځ تر ورځه هلته کې ترقي کېږي.
داسې خلکو قصور دی چې چا د پښتون په نوم باندې سیاست کړی او د پښتنو لپاره حق یې نه و ګټلی صرف د پښتنو د پاسه یې سیاست کړی او د پښتنو لپاره یې سیاست نه و کړی بل خواته د تېر 78 کاله راسې په موږ باندې دا پي ټي آی مسلط کړه شوې ده د هغې سره هم په موږ کې مایوسي ځکه راځي نه کېده چې په نوم باندې خو د پښتنو حکومت هغوی سره دی زموږ د صوبې د پېښور حکومت هغوی سره دی په نوم باندې مرکز کې حکومت چې ورته میلاو دي د هغې کې د پښتنو د وجې نه ورته میلاو دي خو چې موږ وګورو نو د پښتنو د مسایلو باندې نه پوهېږي نه یې هغې طرف ته توجه شته تاسو به لیدلي چې بله ورځ دې میاشت د یو څو هفتې مخکې چې کوم سیلاب راغی نو هغې په کراچۍ کې ځمکې ته تباهي وکړي په پنجاب کې هم تباهي کړي خو زمونږ په دې بلکند ډیویژن او هزاره کې ډېره زیاته تباهي وکړه د کراچۍ خو چې کوم د دې ملک واکداران دي هر یو کس د کراچۍ نوم اخلي د کراچۍ لپاره د 1900 اربو پیکیجونه راوستېږي خو زمونږ هغه غریبانان زمونږ هغه وروڼه د بلکند ډیویژن او د هزارې ډیویژن چې د هغوی هم کورونه چې دغه شوي دي تباه شوي دي د هغوی هم هغه شانتې پیسرو سامان پراته دي هلته کې مړي شوي دي د هغوی څوک تپوس نه کوي د عمران خان خو ویل چې زه به د مدینې ریاست قایم وکړم آیا دا د مدینې ریاست هغه بنیاد دی چې د کراچۍ چې هغه مالداره ده هلته کې وسایل ډېر زیات دي نو د هغې خو تپوس کېږي خو زمونږ د پښتنو چې دی د هغې غریبانانو تپوس هغه شانتې نه کېږي نن په دې باندې نور هم زمونږ په دغه کې مایوسۍ کې اضافه کېږي بیا دغه شانتې چې وګورو نور هم که هر څه وګورو زمونږ د صوبې زمونږ د پښتنو چې دی د هغې مسایلو طرف ته هېڅوک هم توجه نه ورکوي که ترقي کېږي هغه هم پنجاب کې کېږي مسایل که هغه په میډیا باندې دي او که په هر څه باندې دي چې اوچتوري کېږي نو د پنجاب اوچتوري کېږي زمونږ دلته کې چې کوم غربت دی دلته کې چې کوم مسایل دي هغې طرف ته هغه توجه نشته ترقي دلته کې ولاړه ده تېر 9 کال وراسې نه مکمل ولاړه ده که دا لږ ډېر څه تېر حکومت کې موږ ته لږه موقع چې میلاو شوه او لږ ډېر موږ دلته کې څه کارونه وکړل نن مالته زه ډېر خوشحاله یم په دې باندې ډېر دې باندې دغه محسوس کوم چې هغې وخت کې موږ لږ ډېر دې سیلاب د بچاو لپاره په میرزاډېر کې په اباسو کې په دولتپوره کې په دواور کې په قطبوزو کې لږ ډېر کوششونه جوړ کړل او د هغې فایده نن دا ووتله چې د 10 برابر سیلاب راغی خو هلته کې څه نقصان ونه شو نو دا موږ لپاره د خوشحالۍ خبره ده نن عزتمندو تاسو دې نه سبق واخلئ چې په مرکز کې د دې حکومت دی په صوبې کې د دې حکومت دی MNM د دې دی MPM د دې دی او زموږ ځینې چا سره کې ترقي نه کېږي نو دې نه تاسو په خپله دغه واخلئ چې آیا دې طریقې انصاف سره زموږ د مسایلو حل شته او که نشته تاسو په خپله په دې باندې سوچ وکړئ نن زما خیال دی دا خلک په دې خبرې باندې پوه شوي دي چې که مونږ غواړو چې د پښتنو مسایل حل شي مونږ غواړو چې د پښتنو بچو ته روزګار میلاو شي مونږ غواړو چې زموږ دې علاقې ته ترقي راشي مونږ غواړو چې زموږ بچو ته تعلیم میلاو شي مونږ غواړو چې زموږ بچو ته د صحت سهولتونه میلاو شي نو د هغې واحد لاره دا ده چې د ملي رهبر جناب مختار احمد خان چې ټول ناس پرې مربوط کړو هغه په دې مسایلو حل کولو باندې پوه دي او د دې خبرې صدوق چې دی
خصوصا زه د تنګي خلکو نه تپوس کوم تاسو په خپله په دې باندې سوچ وکړئ د تنګي هسپتال دا مثال به واخلو چې کله مشر دا جوړ کړو نو ماته یاد دي چې داسې وخت و چې د پېښور نه به خلک راتلل او ویل چېرې د تنګي په هسپتال کې زموږ علاج وکړې داسې و که نه د هغې نه پسته نور حکومتونه راغلل چا هغې طرف ته توجه ورنه کړه پیسې په کروڑو پې لګېدلي کاغذونه چې وباسئ نو کروڑو روپو به یې پکې کار کړي خو د هغې فایده دې قوم ته ورنوتله دې غریبانانو ته ورنوتله دغه شانتې نور وګوره چې څه هغه وخت کې څه شي او د هغې نه پسته دې نورو محسوس کړي نو تاسو به زما خیال فرق ډېر واضح به محسوس شي زمونږ تنګي او شیرپا دا مونږ یو پوله پټېن دی یو هر څه عزت او شریک دی یو ورولین ده چې تنګي کې کار کېږي مونږ پرې خوشحالېږو ځکه چې زمونږ علاقه آبادېږي زمونږ د خلکو مسایل حل کېږي د هغې فایده ټول علاقې ته کېږي نن ضرورت د دې دی د تنګي خلکو ته خاص کر درخواست کوم چې راپاسئ په دې خبرې باندې ځان پوه کړئ چې په دې باندې ځان سوچ وکړئ چې بهی څوک زموږ مسایل صحیح طریقې سره حل کړي زما خیال هر یو کس چې په خپل ضمیر کې سوچ وکړي صحیح طریقې سره په خپل کلیوال کې وګوري نو امدا به درته وایي چې یاره د جناب مفتاح احمد خان شیرخان علاوه د تنګي چا سوچ نه دی کړی تنګي تحریک انصاف د اقتصاد په نوم باندې ووټ راویستو وایي چې موږ به اقتصاد کوو داسې وو که نه قرضې تېرو حکومتونو چې اخیستلې وې وایي چې یاره دا د کرپشن لپاره اخلي نور څه کوم دغه به چې ووایي چې دا د کرپشن لپاره لیک کوي ګراني چې ده دا به یې وایي چې دا د کرپشن د وجې نه ګراني موجود ده نن ټولو کې زیاتې قرضې اخیستلې شوي نن زما خیال د ګرانۍ حد داسې ځای ته رسېدلی دی چې دې نه مخکې څخه داسې نه و چې روزانه په بوجان باندې نرخونه بدلېږي عمران خان نه مونږ را تپوس کوو چې کومه نشانې تا په نورو حکومتونو کې ښایي هغه خو تا کې ټولې کې زیاتې ووتلې نو مونږ ته جواب راکړه چې نن دا کوم د دې ملک حالات دي نن دا کومه ګراني ده نن دا کوم طریقې سره چې قرضې اخیستل کېږي لګیا دي دا پیسې کم ځای کې لګیا دي ځکه چې د دې غریبانانو مسایل خو حل نه کړو تاسو وایئ چې زه راشمه زه به دا مسایل حل کوم نن زه به کوم ځای ته لاړم پرون نابلد به تاسو کتلي هغه بلین تریشونالي به دوی ویل چې یاره مونږ دا دومره یو ارب ولې مه لګولې مونږ بار بار دا وایي چې په دې کې کرپشن شوی دی پرون نابلد ورځ نیب وویل چې او کرپشن پکې شوی دی انکوایري پکې شروع کړې اوس ته جواب راکړه چې عمران خان تا چې ویل چې دا خو زما ټوله مې لویه منصوبه ده او دا ما دومره داسې منصوبه کړې ده چې په هغې باندې هېڅوک ورته نشي ورکولی نن په هغې کې کرپشن خبره راوځي نو د دې چې دې الزام به په چا باندې لګي به د دې جواب ته څوک ورکوي به دا چې قوم سره مخامخ ده عزتمندو بله ورځ د مومندو کې د زیارت ماین کې چې کوم واقع شوې ده ډېره افسوسناکه واقع ده پکار و چې حکومت دې طرف ته نور توجه وکړي اوس هم پورې دا تقریبا شپږ د مرګونو خبره ده او کېدای شي نور هم دا زیات شي هغه توجه د حکومت په وړاندې نشته موږ دا مطالبه کوو چې دې طرف ته توجه وکړي هغې خاندانونو سره موږ اظهار یقین کوو د هغې په غم کې په درد کې موږ شریکه کړو او دا مطالبه کوو چې دې سره پوره دغه کول پکار دي او پکار دی چې دې په شان نور کم کارونه چې
چې هغه مزدورانو لپاره داسې دغه وچی طریقه داسې دغوشي چې بیا داسې واقعات رونما نشي پیر صاحب وایي چې دوا کو بالکل دې لپاره یو دوام ځکه پکار ده زه به پیر پرستون کوم دغې دواګانو له خپله او نن تر خپل کومنځلې تنظیم سره خبره کړې ده زه به هلته کې خپل موضوع او ټول قصدانو سره جاریه کې زه صرف خپل خبرې په دې خبرې باندې ختمول غواړم چې دا نن کوم مسایل دي کوم ملک ته کوم دغه راتېر کې خاص کر بیا د پښتنو کې چې کومه مایوسي ده او دا پښتانه چې د کوم حالاتو نه تېر شو او کوم موږ ته داسې ښکاري چې بیا زموږ په دې سیمه باندې زموږ په دې خاوره باندې بیا یو جنګ مثلا کېږي لګیا دی هغې نه بچ کېدو واحد لاره دا ده چې موږ صحیح معنو کې دا یو فلاحي ریاست جوړ کړو د سکیورټي سټیټ چې دی د هغې پالیسو خاتمه پکار ده د فلاحي ریاست بنیادي خدمت پکار دي او دا زما خیال اوس ټولې دنیا ته واضح شوه ځکه چې که دا تاسو وکتل دا کرونا دا وبا چې راغله نو هغه ملکونه چې کوم ډېر مالداره ملکونه وو ډېر مضبوط ملکونه وو د فوجي نیاز سره چې ډېر مضبوط د امریکې په شان دي د یورپ په شان دي هغوی هلته کې چې کوم نقصانات وشو د دې نه دا پتوړۍ ده چې څو پورې د صحت او د تعلیم طرف ته توجه نه ورکړل شوې نو د قوم مسایل نه حل کېږي د همدغه پاکستان حکمرانانو ته دا راغلی چې پکار چې موږ د دې قوم طرف ته توجه ورکړو د دې مسایلو طرف ته توجه ورکړو او د فلاحي ریاست صحیح طریقې سره یو بل ته چې بنیاد کېږو چې هغې کې د خلکو د مسایلو حل چې وي هغه موجود وي او سره څو پورې چې صوبایي حکومتداري صحیح معنو کې نه ورکړل شوې هغې پورې دا مسایل نشي راکېدی هغې پورې د پښتنو دا کوم احساس محرومیت چې ده دا هغې پورې نشي لرې کېدی چې زموږ وسایل په زموږ باندې ولګي زموږ په قوم باندې ولګي زموږ په بچو باندې ولګي نو هله به چې دا مسایل به حل کېږي به او دا موږ تاسو ته ووایو چې همدو تر پاتې به دې طرف ته توجه ورکوي او دا کار به کوي به زه اخر کې یو ځل بیا نن چې کوم د بند مشران شامل شو دا ویم ډېر زیات مشهور یم ستاسو ټول ډېر زیات مشهور یم د ډېرې مودې پس نه په تنګي کې ډېر ښه پروګرام وشو زما طرفه د تنګي تنظیم ته هم شاباشي د تنګي ټولو کارکونانو هم شاباشي ډېر ښه پروګرام شوی دی انشاءالله دا داسې به دا سلسله جاري ساتو او شپه کې به یو پروګرام تنګي کې به کوو به او انشاءالله دا به ثابتوو به چې دا یا کله قومي وطنپالنۍ کار و کار کې او انشاءالله